او زمنګ په ملک کې ظلم داو چې سړی به مړ شي او د هغه مال به تقسیمېده د هغه غوان د هغه میخه د هغه غویې هغه به یې حلالو ایوې ګوره لومبې ماښام یې سپور نه شي اواز به یې کو پیریان خیرات نه مني موږ خیرات منه خو موږ یې د یتیم مال به نه خورې ستاسو د خوا کې سرکای کې زه طالب ومه د نن نه تقریبا 15 کاله مخکې سرکای بابا سره موږ طالبانو او د هغه زمانه وه د بوټو دورو کساني وه داسې به وي جنګونه به یو خوا به نیکمل خان و بل خوا به نورو زه به اسخاکوټ کې کوز شومه پیدل به تلمه سرکای ته خوا کې او کلي کې ملا تقریر کو هغوی پنجپیریان خیراتونه نه مني بیا فتوی ولګولې بلې جمعې لا زه لاړم هغه کلي ته غلې غوندې او طالبانو ته مې غږ ونه که د بلوچستان یو طالب هغه په ما پوه شو هغه هم راپسې راغی هغه ملا ما جومات کې کینو او ما ورته وی تا مخکې جمعه باندې دغسې تقریر کړی و پنجپیریان خو خیرات مني خو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مني او چې د قرآن او سنت خلافي نو هغه نه مني په هغې زما او د هغه بحث راغی سامیان هم راجمع شو یو امیس ووی ما ورته وروره که ته جنګ کې زه خو جنګ له نه یم راغلی زه خو دې ملا پسې راغلی وه ده سره خبره کوم هلک ما ایله ګیره مې راغلی وه معمولي هغه ملا وی بلې جمعې له به بحث کوو ما ټیک ده بلې جمعې له چې زه لړم هغه 2-3 مولیان هم راوستي وو یو پکې ما ته وی قرآن او حدیث کې هر څه وي او هر څه پکې وی سپی مردار دی او دا کوم ځای کې دي نو ما ورته وی چې داړي نو هغه مرداري د هغه ملا داړې راوتې وې نو هغه وی دا خو تا ما ته وویل نو ما ته مردارې که خبره لږه روانه شوه پولیس پکې راغی د دې ځایه موږ یې اسخاکوټ ته راوستو اسخاکوټ نه یې درګاه ته دلته راوستو درګاه ما ته هغه یاده ده دلته چې رالو دلته هغه مشر ته چې پیش شو دی ورته وایي دا پنجپیریان خیراتونه نه مني ما ورته وایي موږ خیراتونه منو خو د یتیم مال خوړل نه منو مشر چې ګمو هغه ورته وایي په ګېډه د اور پورې شه تاسو د دې ګېډې د لاسه دین تباه کړ هغه ملا ډېر سپک کاوي که تا غږ وکړم دا داسې کار به در سره وکړم ما ته وی ته څه کار دلته مایاو وی که چا هم څه ووایي ته بیا ما ته ووایه ملا یې دباو که داسې او دور په دې علاقه باندې نن الحمدلله ثم الحمدلله د اشاعت و توحید و سنت داسې جلسه او اجتماع عوام او د هغې مینه او د هغې محبت دا د الله کرم او د الله احسان دی د یتیم مال ته الله اور ویلی دی او د قیامت ورځ د خولې نه به د اور لمبې رواني چا چې د یتیم مال خوړلی و الله دې موږ د یتیم د مال نه وساتي